بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تب وبما سبخين راولين اور سيو صلى الله عليه وسلم دا المستطرف في كل فن مستظرف شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي د حواله تاسو لما پرون درکړې و د علم په باب نو د علم په باب کې ډېر زبردست خبرې کړې دي او کومه خبره چې تاسو ته ما کوله نو هغه دا وه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال د نبی علیہ السلام نے تپوس شو چې بهتر عمل کم یو دی فقال نبی علیہ السلام فرمایل العلم بالله والفقه في دينه العلم بالله والفقه في دينه الله پیژندل او د الله په دین کې جوړه پوهه حاصلول وکررها عليه او دا خبره او ته بار بار وکړه العلم بالله والفقه في دينه العلم بالله والفقه في دينه دا أفضل الأعمال فقال يا رسول الله نو دا سړی ورته وایي د خدای پیغمبره أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم زه ستاسو نه تپوس د عمل په باره کې کوم تاسو ماله جواب د علم راکوئ زه تپوس کوم چې ای الاعمال افضل په عملونو کې کوم عمل غوره دی او تاسو ماله جواب راکوئ د علم په باره کې العلم بالله والفقه في دينه زه چې کوم تپوس کوم د هغې متعلق خبره غواړم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تا اصل کې یو غلط فهمي په مزغو کې پرته ده زه د هغه لرې کوم لکه نن سبا چې د خلکو په دماغو کې کومه غلط فهمي پرته ده ویې رجي بس علم لږ او عمل پرې ډېر او چې په یو الف لام میم د عمل وکړو نو بدام دله ډېر دی خلک وایي داس غلطې خبرې خورئ او اهل علم په خاموش پاتې کېږي وایي غږ مه کوئ بیا ترې لانجه جوړېږي مسله راته پیدا کېږي نو دا هغه به بله ورځ د دې لا اله الا الله د دې وینا نه مسله پیدا کېږي نو بیا به څه کوې تا په سوچ کړی و که اصلي دا کلمه ویلې وه دا بې سوچه خو ویل نه دي پکار سړی په دې باندې پوهېږي چې بیا د دې نه مسلې پیدا کېږي سبا لکه د مانځه نه مسلې پیدا کېږي نو بیا به څه چل کوو او که د روجو نه مسلې پیدا کېږي نو داسې خلک دی د علم او د جهاد او یا د دین لاج چې نشي ساتلی نو هغه د دې میدان کې د سره قدم نه ږدي پکار دادا چې وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د غلط فهمی لري کړ چې ان العلم ينفعك معه قليل العمل ان العلم ينفعك معه قليل العمل
چې علم در سره نو لږ عمل هم درله فایده درکوي، چې علم در سره نو لږ عمل هم درله فایده درکوي. او یو مثال دی په حدیث کې راځي، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا غالبا یا حضرت صفیه دا، ځکه چې مخکې مې چې دا حدیث کتلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات تسار مانځله تللی دی او بیا د نور د خطون وروستو راغلی دی، او چې نبی علیه الصلاة والسلام جمعات ته تشریف وړو نو دا په مصلی ناسته وه، او چې نبی علیه الصلاة والسلام واپس راغی نو هم دا په مصلی ناسته وه. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې زه چې جمعات ته تلم د هغه وخت نه د اوسه پورې ته په دې مصلی ناست او اذکار کې تسبیحات وې، ذکر کې، تلاوت کې، څه کې ویاو، وی ما یو کلمه درې ځله ویلې ده او ستا د ټول نه د هغې ثواب ډېر دی. وی څه؟ وی سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. وی تا دا څومره وخت تېر کړ او ما دا کلمه درې ځله وویست، نو تا چې څه ویلي دي د هغه ټولو نه د دې اجر زیات. نو علم سړي ته دا خبره ښیي چې په دې دومره ډېرو کارونو کې کم کار دی چې په دې وخت کې مناسب دی او کم کار دی چې هغه ډېر زیات اهم دی، نو هغې کې بیا اجر زیات دی. یو سړی ټوله ورځ ځان ستړی کړي او بل سړی لږ غوندې کار وکړي. دا چې کوم زیات زمونږ په پاکستان کې خو خیر داسې یو دغه جوړ دی، یو طریقه داسې جوړه ده چې دا غټ خلک چې غټ افسران اکثر کار نه کوي، او چې کوم کار کوي هغې غریبانان هم لکه زمونږ په شانتې ورځې بدي، دا د خلکو بدي شي، خو د هغوی هغه کار صحیح، لکه مثلا یو منصوبه جوړه شي، یو شی وشي، اخرنی فایل د هغه مخې له لاړ شي، هغه د ډېرو خلکو د مخې نه تېر شوي، څه شی شوي څه شی شوي، هغه فایل هغه له لاړ شي، هغه یې وګوري، هغه د پایې کې څه کمی بیشی کول غواړي، ښه ده که نه د هغې منظوري ورکړي، بس د هغه دا کار، خو هغه تنخوا هم ډېره ده او د هغه حیثیت هم اوچت دی او ګریډ هم غټ دی او کور هم غټ دی او مراعات هم ډېر دي، او کیدای شي د هغه په مقابله کې هغه بل سړی ډېر کار نه کوي، ډېر کار کوي، ټوله ورځ به لګیایي، بوخت به. نو دا علم غواړي، دا پوهه غواړي. ان العلم ينفعك معه قلیل العمل. دا څه نه چې د نورو خلکو هغه ضایع دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصه ته دا ونه وی چې ستا د هر څه ضایع شو، بعد هغې د خپل علم مطابق اذکار کول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته داسې کلمات معلوم دي، ما درې ځله ووي او ستا د ټول عمل نه د هغې ثواب ډېر. دا مې درته یو مثال د پوهې لپاره ده چې علم به تا ته هغه ځایونه ښیي، یو کار به ډېر زیات اهمي، خو هغې اهمیت په علم معلومیږي، بل سړی به هغه کار په هغه زمانه کې به کوي خو هغه به غیر اهم کار وکړي، نو د نیت د خوالي په وجه به هغه ته هم اجر میلاو شي، خو د الله تعالی په نسبت باندې خو د هغې عمل قدر دی چې کوم عمل بر وقت وشي. د دې اعمالو دپاره او د دې فرایضو دپاره چې نبي علیه الصلوۃ والسلام او الله تعالی اوقات مقرر کړي دي، نو دا ولې؟ ځکه د دې معنا دا ده چې د هر یو شی چې د هغې قیمت دی نو هغه په خپل وخت باندې دی، د وخت نه بعد د شي قیمت نه وي. نو دا خبرې علم غواړي. ان العلم ينفعك معه قلیل العمل وان الجهل او ناپوهي چې ده لا ينفعك معه كثير العمل. د جهل او د ناپوهۍ سره چې ډېر زیات عمل وکړي نو هم تعالی هغه فایده نه درکوي. وان الجهل لا ينفعك معه كثير العمل. او د جهل او د ناپوهۍ سره ډېر عمل فایده نه کوي. دارنگی حسن بصری وی رأیت اقواما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مرګری ولیدو چې یقولون چې داسې به وي من عمل بغیر علم، من عمل بغیر علم، څوک چې عمل کوي او علم ورسره نه نو کان ما یفسده اکثر مما یصلحه،
د دې بې علمۍ په وجه چې دی کوم کارونه روان کی نو هغه به ډېرې د هغې نه چې جوړې کي د علم د نشوالي په وجه باندې چې دی کوم کارونه جوړول غواړي او کول یې غواړي نو جوړ به لږ کي او وران به ډېر کي او والعامل بغیر علم كالسائر على غیر طریق والعامل بغیر علم سړي علم نشته او عمل کوي نو د دې داسې مثال دی كالسائر على غیر طریق لکه یو سړی روان دی او په لاره نه دی روان په لاره نه دی روان نو منزل ته به څنګه رسېږي ټوله ورځ به روان خو یي ستړی به شي او منزل ته به ونه رسي او که ورسي نو بل ځای ته به چېرته ورسي چې کوم د ده منزل دی هغه ته نشي رسېدی نو دا دی ستړی خو دی ډېر ښه کار خو ده ډېر وکړو دا یو بله ډېره مزېداره غوندې قصه لیکلې ده او دا بنګلادیش والا به پرې ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې د ښځې سره متعلقه ده وی نظر رجل الى امرأته وهي صاعدة في السلم دام پکې واو یو سړی دی نو بس غوسه به وله ورغلې وه نو ښځه یې خپله ولیده چې دا په دې پړوی ختلې وه چېرته ګاونډیانو ته به ورښکاره کېده نو د پړوی دې منځ ته رسېدلې وه نو فقال لها نو دې ښځې ته یې فورا ووي چې انت طالق ان صعدتې که وختې نو طلاق او فورا یې ورته ووي وطالق ان نزلتې او که راکوزه شوې نو هم طلاق او وطالق ان وقفت او که په دا ځای ودرېدې نو هم طلاق فورا یې ورته اوس که ودرېدې نو خو چې ولاړه شي خو فورا طلاقېږي که نه که خېجې هم طلاق که کوزېږي هم طلاق او که په دغه ځای ودرېږي هم طلاق خو چې ده دا ټکی فورا ووي نو فرمت نفسها الى الارض نو سیدې دې ځمکې ته دې ښځې راټوپ کړو هغې فورا ځمکې ته څه کړه که تاسو وی نو څه چل به م کړه خبره دا چې طلاقېدی وه خو هغه ښځې څه چل وکړو فورا د هغه څلورمه پړوی درېیمه د پړوی منځ سیدې د هغې ځان راویسته دې ځمکې ته وایي چې زه خو که خپه مې ماته شي خیر دی خو چې طلاقه خو به نه شم نو دا ذهانت و بیداري وه ذهني بیداري وه نو چې دا یې وکړو که نه فقال لها نو دې سړی هم بیا پوه شو سړی غلطي ته شوې وه خطا فورا ذهن ته خبره راغله فقال لها نو دې سړي ورته وویې دې ښځې ته چې فداک ابي و امي فداک ابي و امي زما مور او پلار د ستا نه قربان شي ان مات الامام مالک که امام مالک وفات شي که نه نو احتاج الیک اهل المدینه فی احکامهم نو مدینې والا به بیا ستا نه د مسلو تپوسونه کوي تا سره خو دومره علم دی دومره تیز ذهن دی او دومره علم در سره دی دومره پوهه در سره ده چې که امام مالک وفات شي نو خلک به بیا ستا نه د مسلو څه کوي تپوس کوي نو دا کمال دا د علم کمال دی د دې علم په نتیجه کې د خپل خاوند په زړه کې څه پیدا کړه کنی اول خو ورته وایي چې طالقون او بیا ورته وایي چې امام مالک نه نو ته به د امام مالک په ځای علم ورسره پوهه ورسره او دا یو ټکی پکې خیر دی بلم واورئ علی رضی الله تعالی عنہ وی کفا بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه و د علم دا شرافت ډیر دی کنه چې هغه څوک دعوه کوي چې څوک په سره پوهیږي هر سړی د علم دعوه کوي هغه څوک هم د علم دعوه کوي چې څوک د سره پیژني نه ولې ځکه دا ډیر لوی شرافت دی ډیر لوی کمال او وکفا بالجهل ضعتا او پورا دی دا جهل د ضعتا د ضایع کېدو دپاره چې دا بالکل د ضایع کولو شی دی بې قیمته شی دی چې ان یتبرأ منه من هو فیه چې هغه څوک هم ترنه بېزارۍ اعلان کړي چې په چا کې دا جهلي چې جاهل ته جاهل وی هغه هم پرې خفه کېږي وایي نه زه جاهل نه یم چې په چا کې وي نو هغه هم ته د بېزارۍ څه کوي اعلان کوي وایي دا د علم کمال او د جهل نقصان او ویغضب او دی پې غوسه کېږي اذا نسب الیه چې کله جهل ته د ده څه وشي د ده نسبت جهل ته وشي لیکن یوه خبره به پکې په آخر کې بیا دا واورئ چې عن انس عن رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل لامتی من علماء السوء دا عام طور علماء السوء لفظ وی
پر اردو پښتو کې چې علماء سوء وي نو سوء نه دی ښه سوء دی صفت نو ویل لامتی تبعید زما د امت د پاره من علماء السوء د ناکار علماؤنا زما امت به د ناکار علماو د لاسه تبا کیږي او هغه ناکار علماو نخه بسی نو نخه بیدایی چې یتخذون العلم تجارتا علم به کاروبار ګڼي علم به څه ګڼي کاروبار دا د سره یو قسم له ګوډز دی دا د اساسه ده حاجی دا د اسټس دی اساسه ده خرڅي کم ځای کې چې قیمت زیات ملاویږي هلته پسې ځي کله د چا سیاسي لیډرانو د پاره مسلې بدلی کله د حکومت د پاره بدلی کله د خېټې د پاره بدلی کله د ځان د پاره بدلی کله د بل د پاره بدلی یتخذون العلم تجارتا او یبيعونها علم خرڅي حاجی دار تجارت سامان لا اربح الله تجارتهم الله تعالی د دې د تجارت نفمند او فایدمند او ګټور نکي نو دا خبرې په ذهن کې کېنه وایي اوس دینه بعد د قرآن مجید بعض آداب چې پرون تاسو ته ما د هغې په باره کې خبره کړې وه هغه آداب د ټولو نه په بهتر انداز کې امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي نو دې آدابو ته پکې لږ سوچ وکړئ دې آدابو نه مخکې د علم د زده کړې او د اساتذو سره د تعلق یو خبره دی قرطبي لیکلې ده یو ځل تاسو ته ما اشاره کړې وه هغه دا لیکلي دي چې ابن الحواري یو سړی دی دی وایي اتینا فضیل ابن عیاض فضیل ابن عیاض خو تاسو پیژنئ دی او عبدالله ابن مبارک د یوې زمانې خلق دی خو دی داسې ګوشه نشین او عزلت پسند غونته کې دی او عبدالله ابن مبارک خدا سے مجاهد دی نو دیم د علم او د پوهې یو دریاب دی داسې نه چې دی د جهاد نه منکر دی خو به هر حال د زیاته توجه دې طرف ته ده نو دی په خپل کور کې ناست دی نو دی وایي چې دا ابن الحواري وایي اتینا فضیل ابن عیاض د ده خواله مونږ رالو سنة 85 و 100 په 185 هجری کی ونحن جماعت ومونږ یو پوره ډلو فوقفنا على الباب نو دروازې باندې ودرېدو فلم یأذن لنا بالدخول نو اجازت راته دننه د راتلو را نه کړ فقال بعض القوم نو ځینو خلکو پکې داسې ووایي چې ان کان خارجا لشیء فسيخرج لتلاوة القرآن که دی خامخا راوباسي نو د قرآن تلاوت شروع کوي نو راوبوسي خامخا یې د کور رایشتل پکار دي نو لاندې د قرآن تلاوت شروع کوي نو درته به راوځي نو فامرنا قارئا فقرأ نو موږ یو قاري ته ووایي چې ته قرائت وکړه نو هغه شروع شو فاطلع علینا پکار دی دلته علیها لیکلی دی فاطلع علینا من قوة د یو کړکۍ نه او د یو سوري نه راښکاره شو فقلنا موږ ورته ووایي السلام علیک ورحمة الله سلام دی پتا او د الله رحمت فقال وعلیکم السلام فقلنا موږ ورته ووایي کیف انا نه دی پکار کیف انت د ځان په باره کې تپوس خلک نه کوي دا د دې کاتب غلطي ده کیف انت یا ابا علی ابو علی ته څنګه یې تاسو وکیف حالک او څنګه حال کې فقال هغه ورته ووایي چې انا من الله فی عافیة د الله تعالی له طرف نه خو ما ته خیر دی هو منکم فی اذن ستاسو له طرف نه راته ډېر تکلیف دی د الله له طرف نه خو راته خیر دی خو ستاسو له طرف نه راته ډېر تکلیف دی وانما انتم فيه حدث في الاسلام او دا تاسو چې کوم خبره نوې را پیدا کړې اندام په دین کې نوې بدعتونه را جوړ کړې دي را پیدا کړې دي فانا لله وانا الیه راجعون نو بس دا کلمه د مصیبت ویل د استرجاع انا لله وانا الیه راجعون واسه خبره و چې دیو پیدا کړې و نو دی ورته وایي چې هغه دا ده چې ما هکذا كنا نطلب العلم ما هكذا كنا نطلب العلم من خو به علم داسې نه حاصلو د علم د حصول طریقه خو داسې نه وه
ولكننا كنا ناتي المشيخه من بخپل شيوخ لرالو فلا نرى انفسنا اهلا للجلوس معهم نو من بزان دمرم نه غاڼو چې موږ د دې سره د کېناستو قابل یو د دې سره بمزان د کېناستو قابل نه غاڼو نو فنجلس دونهم ندی خوابت نکېناستو ونسترق السمع او په دې سترګو کې به متفغلاغ لا غلي غلي قتل نو فاذا مر الحديث چې کله به یو حدیث تیر شو دی یو حدیث خبره باغه شروع کړه نو سألناهم اعادته نو موږ بیا تاسو کو چې یاره جی دارا ته بیا وایي دا حدیث وقیدناه او دا بمزان سره راګیر کړه حدیث یاد بم کو او بم لیکو او وانتم تطلبون العلم بالجهل او تاسو کو علم طلب کوئ خو په جهالت په طریقه باندې دا تاسو د علم دا طریقه دا د جهالت طریقه ده دا مطلب شو او ولو طلبتم کتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون او تاسو د الله تعالی کتاب زده کړی وې نو د خپل مطلب علاج او د خپل بیماری دوايي بم پکې مونږ وي قال قلنا قد تعلمنا القرآن نو موږ ته وی چې موږ قرآن زده کړی قال ان في تعلقكم القرآن شغلا لاعماركم واعمار اولادكم که قرآن هم زده کړی نو بیا خو ستاسو د عمرونو دپاره او ستاسو د اولاد د عمرونو دپاره په هغې کې پوره یو گنجایش دی بیا خو دومره کار د قرآن در کړی دی چې تاسو او ستاسو بچي پکې مصروف پاتې شي نو نورو کارونو ته به ډوزګار نه شئ نو قلنا کیف یا ابا علی ابو علی دا به څنګه چې موږ به قرآن څنګه زده کوو چې بیا بل کار ته نه وزګارېږو قال لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا اعرابه هغه پورې قرآن نشئ زده کولی چې څو پورې هم د قرآن اعراب نه زده کړی و محکمه من متشابهه او محکم هم د متشابه نه ځان له نه زده کړی و ناسخه من منسوخه او ناسخ او منسوخ هم جدا جدا نه زده کړي نو فاذا عرفتم ذلك چې کله دام د قرآن نه زده کړو نو استغنیتم عن کلام فضیل و ابن عینه نو بیا به د فضیل خبرو ته او د ابن سفیان ابن عینه خبرو ته حاجت نه بیا په خپله به ستاسو نه فضیل او ابن عینه جوړ شي نو بیا به زمونږ غوندې خلکو خبرو ته ستاسو ضرورت پاتې نه شي دې کې دا بنیادي خبره ذهن کې کېنول غواړي او دا خبره چې اصل کې ذهن جوړول څنګه چې تا ته ما پرون وی د قرآن او د سنت نه ذهن جوړول دې ته د اشاره کوي استغنیتم عن کلام فضیل و ابن عینه نو داسې نه چې د اهل علم او د مشرانو او د متقدمینو خبرې به نه یادو مونږ به یادو د هغې خبرې به زده کوو او د هغې اعراب هم زده کوو او په دې کې خو ډېر لوی خیر دی ډېره لویه فایده ده پکې لیکن دا ذهن به هغې نه جوړېږي ذهن په دې قرآن او په سنت جوړېږي فکر به د قرآن او د سنت نه جوړو او دا خبره به انشاءالله العزیز لږ په مزید تفصیل سره په اهدنا الصراط المستقیم کې راځي هلته مونږ دا خبرې ښه بیان کوو نو هلته به لږ زیات تفصیلي بیان وشي او دلته دا اجمالی بیان اوس دی وایي چې من حرمت القرآن دا د قرآن مجید آداب دا ترمذی حکیم چې دی دا مشهور ترمذی نه یادوي بل حکیم ترمذی دی نو دا هغه په حواله باندې خبره کوي دا هغه کتاب دی نوادر الوصول نو دا هغې په حواله باندې امام قرطبي دا بیان کوي فمن حرمت القرآن الله یمسه الا طاهرا اولنې حرمت د قرآن خدا دی چې دی له ګوتې وروړې نو پاک به بیا اودسه وله ګوتې مه ورو دا خبره چې دا وجوبا ده او که استحبابا ده خو کم از کم په آدابو کې خو شامل که په فرایضو کې شامل نه ده نو په آدابو کې شامله ده چې قرآن مجید به بیا اودسه نه مسه کوي ګوتې به وله نه وروړي ومن حرمته ان یقرأه وهو على طهارة پاک به نو لولې به ومن حرمته ان یستاک ویتخلل فیطیب فاه مسواک به وکړي او خلال به وکړي په دې غاښونو کې خلال چې ورته وي ډکې به پکې ووي او ویتطیب فیطیب فاه خپله خوله به پاکه کړي اذ هو طریقه ځکه دا خو یې لار ده نو دا لار به صفا کړي دا یزید ابن ابي مالک وی ان افواهکم طرق من طرق القرآن ستاسو د خولې خو د قرآن په طریقو کې طریقې دي لارې دي نو فطهروها ونظفوها ما استطعتم نو دومره پاکې کې چې څومره مو وس کېږي نو کم از کم دا مسواک خو د پاکولو دپاره یو طریقه ده ومن حرمته ان يتلبس كما يتلبس للدخول على الامیر چې داسې جامې ولا واغوندي څنګه چې سړی د امیرانو او د مشرانو خوا لځي
ولی لأنه مناجن ذکر دی خدا اللہ تعالی سره خبرې کوي. نو د قرآن د خدمت د پاره او د قرآن د زده کړې د پاره پکار ده چې دی ځان تیار کړي. څومره چې د ده نه وس کېږي، جامې دې پاکې دي، سپلی دې پاکې دي، ټوپۍ دې پاکه ده، رومال دې پاک دی، د مثال په طور اودس دې کړی دی، ښه ځان په تیاری باندې. دا اهتمام دی د دې، دا د دې اهمیت دی، دا د دې قدر دی. نن سبا خو خلک د زمونږ د بر صغیر د پاک و هند د خلکو په دماغو باندې خو بد متصور دی. ډېر پویه پویه بزرګان هم بد مت او ګوتم بد متاثر کړي دي. نو هغه وایي دا سخا اوسېدل چې دي نو دا کمال دی. خیرن او سخا ګنده اوسېدل دا کمال. او یو مولوي صاحب د مولانا مودودي سره پاتې شوی یو کال دوه کاله، نو بیا ترې لاړو نو خفه شو. نو چا ورته وایي چې ولې خفه شوې دی، مولانا مودودي کې کومه غلطي وه؟ هغه وایي ده کې ما ډېره غټه غلطي لیدلې ده. وایي څه؟ وایي په ده کې تقوا نشته، تقوا پکې نشته. نو هغه بیا ښه و چې تپوس یې ترې وکړو، کنی مونږ ته بیا خبره خدای خبر څنګه را رسېدی. وایي څنګه پکې تقوا نشته، څه مطلب دی؟ مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، که بل څه داسې ګناه پکې؟ وایي نه دا خبره نه ده. وایي تقوا پکې نشته، په مخ هره ورځ لامبي او جامې بدلوي، په مخ هره ورځ لامبي او جامې بدلوي. نو هره ورځ لامبل دا څه شی دی؟ دا د تقوا خلاف دی. نو بیا خو د ډیران کې رغړه چې ښه متقي شي، بیا خو د ډیران کې رغښتل بیا تقوا ده. پوه شي په پښتو؟ عطر په ځان لګې نو دا د تقوا خلاف ده. او جامې بدلې او جامې اغوندې پاکې نو دا د تقوا خلاف ده. نو بیا د دې چې تقوا چې دا ضد د تقوا ده، نو د دې هغه مقابل به بیا تقوا یي که نه؟ چې لامبل تقوا نه ده، نو په ډیران غړېدل او په نالی کې رغښتل به بیا څه. نو بیا خو داسې اوس خان نالی ګوره دلته بریدیر کې ډېر شی او په دې کې هره ورځ لامبه بیا رغړه پکې په دې نالو کې، او یا یو ځل په نالۍ کې ورغړه او بیا په ډیران ورغړه چې ښه متقي شي. په دې سړی ښه متقي کېږي. دا خلق دی خدای خبر دیو د کوم ځای نه دین زده کړی. ومن حرمته ان يتمزمز كما تنحنح كما كلما تنخع. مزمزه به کوي چې کله خراش کې توکي، تنخع چې څه شی توکي که نه لاړې خراش کې توکي، نو بیا به خوله کنګال کړي. دا هم پکې راغلی. ورپسې وكلما تنخع تمزمز. ومن حرمته اذا تصاب ان يمسك على القراءة چې ارګې د لدر شي، ارګمې ورته وایي، څوک ورته ارګې وایي، دا خوله چې وازه وازه کوي، دا د ناراستۍ نه ښیي که نه، کله کله د خوب نه ښیي، کله بل څه وجه. نو دې باندې ان يمسك عن القراءة، بیا به د قرائت نه بند شي، بیا به قرائت نه چې داسې نه چې خوله دې موازه نیولې او پای کې هغه نیمګړی قرائت هم کې، په دغه وخت کې قرائت مه کوه، بیا خوله بنده کړه قرائت. نو خیر دی ارګمې وکړه بیا خوله. ومن حرمته ان يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم، چې ابتدا د قرائت کې نو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم به ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ان كان ابتداء قراءته من اول السورة ومن حيث بلغ. کدا اولنه د سورۃ شروع کاوه، کدا مننه د شروع کاوه بسم الله به. ومن حرمته اذا اخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين. تلاوت شروع کې نو وخت په وخت به د انسانانو په خبرو نه کټ کې، چې دلته تلاوت کې څوک ته خبرو کې، هغه ته خبرو کې بیا شروع کې، بیا هغه ته خبرو کې بیا شروع کې. نه نه، چې قرآن تلاوت کې نه بیا به قرآن وي، بیا به د خلکو خبرې بندې، موبایل به بند کې، چې موبایل د راشي ته پکې ګپ مو کې او بیا قرآن بیا شروع کې. نو دا بندول پکار من غیر ضرورتن، چې بالکل داسې هم ضرورتي چې ته پوه شې لکه اور لګېده، بچی ورغړېده، پلانکی چلو شو، ماشوم بیمار شو او ته وایې چې ورګه تلاوت کوم. نو خیر دی، او ضرورت دی نو ضرورت دی نو بیا وکړه. ومن حرمته ان يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه احد بكلام فيخلطه بجوابه. ښه طریقه دا ده چې تلاوت کې نو ځان له ځای کې کښېنې، مطالعه کې نو ځان له ځای کې کښېنې. دا خلوت نشیني چې ده دا هم یو ډېر اهم شی دی. پوهېږې په خبره باندې زمونږ دا ځان ته چې تحریکیان وایي نو په مونږ کې دا غټ کمی، په ما کې په خپله دا کمی، او زه اوس دا محسوسوم چې مونږ همیشه په جلوو کې یو، خلوت کې مونږ چېرته نه کښېنو. ځان له کښېناستل بعضې وخت کې ډېر زیات اهم شی دی. او د دې امام غزالي رحمه الله د دې خلوت ډېره ښه بهترینه طریقه بیان کړې ده، او د دې ډېر آداب یې بیان کړي دي، او د دې په ډېر مفاسد هم دي. ګورئ د دې ډېر مفاسد هم دي، او ډېرې نقصانات هم دي، او ډېرې فایدې هم دي.
ځان له کېناستل، نو دا هغه فایدو ته به نظر ساتي او د هغه نقصاناتو نه به ځان بچ کړي. هغه ځان له اوږده مسله ده. خو به هر حال قرآن تلاوت او یا د قرآن د مطالعې دپاره ځان له ځای پکار دی. ځان له سړی په توجه باندې ګوري او وخت په وخت د هغه توجه خرابېږي نه. دا پکې یو خبره. نور خلق به ستا خبرې هغه انقطاع به پکې نه راولي، ځکه بیا به جواب ته محتاج یې. لکه ته مثلا تلاوه ځان له ځای کې کښېنې خو موبایل او ټلیفون د ځان ته ایښودی دی، نو بس بیا خو ته داسې یې لکه چې په دنیا کې به بازار کې روان یې. څوک څه ټیم غواړي نو هغه به تا ته خبره کوي او ته به جواب ورکوي. دا لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة التي استعاذ في البدء. د دې اعوذ بالله مطلب خو تا په خپله ختم کړو چې په منځ کې سره نورو خلکو سره خبرې شروع کړي. ومن حرمته أن يقرأه على تؤودة وترسيل وترتيل، فقلارا قلارا فآسانه أو صحيح، تؤودة وترسيل وترتيل، فقلارا بيوي وی پاسانه بيوي أو صحيح بيوي. ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه، سوچ بپکی کے، غور بپکی کے، ذهن نبکار علی جسوی راتا. دا مطلب. ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى ويسأله من فضله. کدا وعدو آیاتون راشی نو التب ترغیب الى الله پیدا کی پسوڑ کے اللہ تبا متوجہ شی او دا اللہ نبا سوالو کی. وان يقف على آیة الوعید او کدا یری آیاتون پکرال فیستجیر بالله منه دا اللہ تعالی پناہ کی بزان ورکی. ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها، مثالون بزان خبر کے. ومن حرمته أن يلتمس غرائبه، چکم پکې ناشنا خبرې دي هغې پسې به ورپسې شي ګورې به. ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء، د هر حرف د ادا چې کومه طریقه ده نو هغه به. ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه، چې قرائت د ختم کو نو د خپل رب تصدیق به وکړي. دا قاریان چې تلاوت وکړي وی صدق الله العظیم، نو دی ردیځ نه اغوستې دا خبره چې زما رب رښتیا خبره کړې ده، تصدیق د رب وکړي. ويشهد بالبلاغ لرسوله صلی الله علیه وسلم، او گواہی به وکړي چې زما پیغمبر ما ته خبره راشده، صدق الله وبلغ رسوله النبي الكريم. زمونږ بعضې مشران بعضې به داسې وو، بعضې ملګري اوس هم شته داسې، نو د هغې به یو خاص طریقه وه، دا د فارسۍ ادب چې چا ډېر ویلی نو هغې به د دې تقریر په اخر کې به یو ټکی وي بر رسولان بلاغ باشد و بس، بیا به خبره ختمه کړه. لکه خلک چې عام طور وي وما علینا الا البلاغ، نو هغه به وي بر رسولان بلاغ باشد و بس، نو خبره به رسې تیزه کوله بر رسولان بلاغ باشد و بس، نو خلک وایي دا څه وایي، نو دا به بر رسولان بلاغ باش په رسولانو په استازو باندې څه کار ذمہ داری څه ده؟ بلاغ رسونه و بس، منل د خلکو کار دی او د خدای توفیق کار دی چې خدای ولا توفیق ورکوي نو وربکي که نه نو نه به ملاوي، خو ته خو به خبره ورسه. دا مطلب شو. نو فیقول داسې به وایي چې صدقت ربنا وبلغت رسلک، الله تا رښتیا ووی او ستا رسولانو خبره رسولې ده. ونحن على ذلك من الشاهدین، او مونږ په دې ګواهان یو. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. ثم يدعو بدعوات، بیا چې څومره دعاګانې وایي نو وایي دي، تلاوت ختم شي درس ختم شي نو خلک دعا کوي، نو دا بعضې به پکې داسې وي چې هغه به وایي چې پکې دا پکې بدعت دی، دا په خپله غټ بدعتي دا خبرې چې کوي، د ده بدعتونه که دې ولیده که نه دا چې دا ډېر بدعت یادوي، دا دومره غټ بدعتي او دومره خوړینه او دومره چقړی پوهېږې په خبره، خو ده ته یو څو کارونه حوالې چې هلکه دغې ته بدعت وایه، باقي دومره بدعتونه چې د هغې تفصیلات رانه مه تپوس. ومن حرمته اذا قرأه الله يلتقط الآية من كل سورة فيقرأها، دا چې کار دی نه کوي چې د هغه ځای نه یو آیت رالي وي، د هغه بل ځای نه بل آیت رالي، د بل ځای نه بل آیت رالي، یو ځای دې راواغېستو نو بس هغه ووایه. دا مطلب شو. دی پکې د حضرت بلال روایت نقل کړی دی. فامر نبی علیہ السلام بلال ته حکم وکړو ان یقرأ السورة كلها، چې دا ټول سورت وایه. مطلب یې دا دی د کوم ځای نه شروع کړی دی نو په هغې پسې سیده ځه. ومن حرمته اذا وضع المصحف الا يتركه منشورا،
چې تا اوس فرض کا قرآن مجید دی کلاو کړی دی او ته څه کار پسې ووتې نو بیا به دا داسې کلاو نه پرېږدې دا به بیا داسې بند کړي زمونږ په پښتو کې خدا یو طریقه هم ښه ده ادب طریقه ده چې جانماز هم کلاو نه پرېږدي دا جانماز باندې مونځ وکړي که نه نو بیا دا پلو داسې بندې کړي نو دا هم د ادب یو طریقه ده خو ما د چا نه تپوس کړی و ما یې دا ولې وی په دې بیا شیطان مونځ کوي ما یاره زه به دا ټول جانمازونه کلاو کړم خو که د شیطان مونځونه شروع کړم زما به جانماز دې مونځ وکړي زه به دا ټول جانمازونه وغوړم خو که دې بدبخته مونځ شروع کړم پوهېږې په پښتو که شیطان ستا په جانماز مونځ کوي نو ښه کوي که بد به کوي چې مونځ شروع خو کار وشو که او خدای خبره نه منله د خدای خبره نه منله سجده نه کوله د الله تعالی حکم یې نه منه و چې کار یې شروع کړو خو بس وشو کار نو که واقعي داسې چاته پته وي چې شیطان پې بیا مونځ کوي نو بیا خو تاسو ډېر بد کوئ چې دا ترې رابندوئ دا وجه نه ده خو داسې یو ادب دی لکه قرآن کلاو پرېښودل بې ادبي ده نو د خلکو په ذهن کې دا راځي دا جانماز هم کلاو پرېښودل څه ده دا هم بې ادبي ده نو هغه بند کړي چې کوم غټ دا خو نه شي بندولی وایي په خبره ګڼې د جومات کې چې ولاړ دا هم جانماز دی جانماز څه ته وایي جانماز دا په پښتو کې د دې ډېرو لغاتو یو کمال فایده راته معلومه ده دا لغات چې په یو بل کې تداخل وکړي که نه یو لغت بل لغت له راشي نو دې کې ډېره فایده وشي پوهېږې په خبره په دې انګریزۍ کې یو متل دی زه خو د انګریزي ډېره نه ویم خوښه مې ډېره نه ده خو بهرحال بیا هم چې څه دین و هغه دي په دې انګریزۍ کې یو متل دی وایي a power language is a poor language وایي ډېره اصلي ژبه چې یې ډېره غریبه ژبه ډېره اصلي ژبه نه چې بالکل بله ژبه په ځان کې نه زغمي د بلې ژبې ټکی ځان سره نه هضم کوي وایي دا پور لینګویج دا ډېره غریبه ژبه وي ځکه د دې کې ډېر الفاظ نه بیا مالداره ژبه هغه وي چې هغه پیور هغه اصلي نه وي هغې کې هر څه به ګنجایش پکې هر څه پکې لوی دریاب هر څه پکې راځي په دې ژبه کې بیا وسعت را پیدا کېږي هلکه د مصلې او د جانماز په منځ کې څه فرق دی فرق شته که نشته په پښتو کې مصله او جانماز مصله هغه د پوزي هغې ته وایي او جانماز د کپړې هغې ته وایي ٹھیک شوه حالانکه مصلی او جای نماز کې سوار دی نه څه فرق دی چې مصلی عربي ده او جای نماز فارسي ده مصلی څه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی نو مصلی معنی څه د مونځ او جای نماز معنی څه د مانځه ځای خو ګوره پښتو ته چې رالم نو د پښتو دا یو هم ټکی نه و او دا بل هم نه نو پښتو دا یو د یو دپاره کړه او دا بل د دې بل دپاره کړه نو دا کار وشو که ونه شو مصله راوړه جانماز راوړه ها جی مصله یو هلک وایي چې ته نوې نوې انګریزي زده کړې وه نو هغه وایي چې دا پرابلم مسلې ته وایي نو مسله او مسله نو بیا کور کې مور ته ویلي چې دا پرابلم راوړه دا پرابلم راوړه چې مونځ پې وکړم وایي څه پې کوې مونځ پې کوم ښه جي او هغه بل وایي چې دا څه شی کوو نو وایي چې دا د عام مطلب دا و چې دا عام خلک داسې چل کوي نو عام او عام جدا جدا نه پېژندن وایي مینګو پیپل چې مینګو عام ته وایي او پیپل عوامو ته وایي مینګو پیپل معنی عام خلک دا انګریزو والا داسې چل کوي کله کله الله یترکه منشورا چې کلاو به یې نه پرېږدي دا والله یضع فوقه شیئا من الکتب او په قرآن د پاسه به بل کتاب نه ږدي والله یضع فوقه شیئا من الکتب په قرآن مجید د پاسه به بل کتاب نه ږدي ولې حتی یکون ابدا عالیا لسائر الکتب چې دا په عمل کې هم داسې ثابته شي چې دا کتاب د ټولو کتابونو نه د پاسه دی قرآن د هر کتاب نه د پاسه دی نو قرآن باندې به د پاسه بل کتاب نه ږدي د پاسه بل کتاب یې ښودل دا د دې خبرې اعلان دی چې دې کتاب نه دا کتاب د پاسه نو ولې د دې کتاب نه د پاسه بل کتاب شته او ډېر افسوس سړي له په هغه وخت کې ورځي چې په جوماتونو کې کله کله قرآن لاندې پروت وي او د پاسه به چېرته د اردو د پښتو یو بل شی پروت وي پوهېږې په پښتو باندې نو دا څومره د بې ادبۍ خبره ده او دا څومره د ګناه خبره ده یو سړی په قرآن باندې عقیده لري نو هغه دا کار کوي علما کان او غیره که د علم کتاب او که د هسې بل څه شی ته وایې هلکه په دې کې هم آیتونه دي او په دې کې هم علم دی معیي دی پکې خو تفسیر کتاب هم په قرآن د پاسه مږده دا تفسیر قرطبي دی او بل قرآن مجید د پاسه نو ته په دې د پاسه دا کېږي نو په دې کې خو د انسانانو خبرې هم دي که نه که نه کوي خبرې
د پیغمبر خبره هم د الله د خبره نه لاندې ده او د الله خبره خو د پیغمبر خبره باندې هم د پاسه بخاري په قرآن د پاسه مګ ده که نه کوي خبرې بخاري په قرآن د پاسه مګ ده نو ته پکې لا بل کتاب د کوم ځای نه راوړې او دا د خلکو ته وړې خبرې ښکاري ومن حرمته ان يضعه في حجره اذا قرأه او على شيء بين يديه دا احترام دی چې لولې نو یې په غېږ کې کېده په غېږ کې او یې داسې څه شی ولا وګوره چې هغې ته تپایي او څه تختۍ نو په هغې د پاسه کېده او ولا يضعه بالارض په ځمکه به یې نه ږدي دی راوالي په ځمکه یې داسې کېږدي نو دا د قرآن احترام شو ستا چې لوی میلمه راشي او په دې زمانه کې به دا ووایي چې ستا افسر راشي چې تا له تنخوا درکوي نو هغه چې ته راشي نو دلته بستره پرته وي نو ته به ورته څه وایې چې په دې ځمکه کښېنه بیا ورته خیر دی داسې بېادبي خو نه ده کښېنه که نه نو دا بېادبي ګڼي که نه ګڼي چې ښه د احترام ځای و ما له هغه ځای را نه کړه او زه یې په ځمکه کښېنولم نو چې دا ته د یو سړي دپاره دا کار کوې نو د قرآن نه د حیا نه درځي چې قرآن راخلې په ځمکه کږدې وایي دا خو پرې نو په دې کې څه دي وایي نو په دې کې ډېر څه دي خو یو سړی وي پخوا په زمانه کې یو بادشاه ویلي وو که نواب ویلي وو که د سواتو که د چترالو که د دیرو خو دې ځای کې نوابي وه که نه نو چېرته به یو ځل ویلي وو چې هلکه څوک به چاته بېغیرته نه وایي دا بېغیرته غیر پارلماني ټکی دی دا به چاته نه وایي نو بیا یو سړي د بېغیرتوب کار کړی و نو هغه بل سړي ته خو پته وه چې اوس که بېغیرته ورته وایم خو 5 روپۍ جرمانه ده نو هغه سړي ته یې وایي یې خو 5 روپۍ نشته وایي یې خو 5 روپۍ نشته نو پوهېږې په خبره نو زه وایم کاش چې ما ته خدای دا اختیار را کړی وی چې دا بېادبه د سمولو نو ده ته به ما ویلي وی چې دا ادب دی او که نه دی او دا بېادبي ده که نه ده او دا په کوم ځای کې راغلي دي پوهېږې په خبره باندې نو دا یې طریقه وه ومن حرمته دا مطلب شو الله يمحوه من اللوح بالبصاق چې داسې په قلم لیکه نو په لاړو به یې نه روانه په لاړو به یې نه روانه لکه مثلا په دې سلیټ باندې به مونږ لیکل کول اوس خو دا واړه به پې کوي که به یې نه کوي خو مونږ چې به سکولونو کې وو نو تختې به وو او سلیټ به نو په هغې باندې چې دا کړو نو ځینې واړه به داسې پوواړان غونته کې وو نو هغې به پې لاړې به پې تو کړې زر به یې پې دا لستوڼی راښ کړو نو دا کار ډېر بد کار و د دې دپاره خشکه غونتې به میلاوېده په هغې باندې به ښه په قلاره او به په اوبو کې لمده کړې وه په هغې باندې به یا داسې سپنج غونته کې به وو په هغې باندې به دې کولاو کړو میټاو به دې کړو نو ځینې خلک لیکل کوي نو چې بیا دغه کړي نو بیا په لاړو باندې یا په دغه باندې روانوي نو داسې روانول نه دي په کار په قلم باندې دغه لرې یا په اوبو باندې وینځه نو دا یې پکې یو بله خبره ده ومن حرمته اذا غسله بالماء ان يتوقع النجاسات من المواضع چې آیاتونه دې ولیکل او دا دې په اوبو باندې وینځل نو دا به په پلیتو ځایونو کې نه اچوي په پلیت ځای کې به یې نه اچوي والمواقع التي توطأ چې په کوم ځای خلق قدمونه ږدي خپې پې ږدي هلته کې به هغه ځای کې به دا اوبه نه اچوي فإن لتلك الغسالة حرمة دا غساله چې دا تا پې دا آیتونه وینځل د دغې اوبو هم یو احترام دی وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته پخوا په زمانه کې داسې اهل علم او داسې مشران تیر شوي وو چې هغې به دا آیاتونه لیکل بیا به چې وینځل د هغې نه به کوم اوبه لاړې نو هغه به یې څکلې او په دې باندې به استشفا حاصل دی به دې علاج کوو علاج به اوس هم دا خلک چې دا ساختونه کوي نو دا علاج دی که نه خو چې دا آیاتونه پې ولیکي قل هو الله احد پې لیکي که بل هر یو آیات چې پې لیکي خو آیات په پرچ لیکي او که په پلیټ لیکي او که په کاغذ لیکي نو په دې کې څه ګناه ده هغه استشفا ده حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها عادت دا او تا په احادیثو کې ویلي دي د هغې سره د نبي علیه صلات وسلام یخته په بوتل کې یې بند کړي او چې څوک به بیمار شو نو هغه بوتل به یې په اوبو کې وو هغه ته به یې دا اوبه وڅښه دا په کوم آیت او په کوم حدیث کې راغلي د پیغمبر علیه صلات وسلام یخته ښکاره خبره ده چې د پیغمبر علیه صلات وسلام یخته خو په هغې کې یو برکت خو یو احترام خو د هغې و نو د آیتونو دغه احترام نه دی نو دا او قرآن وی شفاء نو شفا خو دغه معنا ده که نه یو معنا بنیادي بظاهر شفا خو دغه هم ده عام طور باندې خو د شفا اولنۍ معنا دا ذهن ته راځي د بیمارو علاج دی دغه علاج هم دی دمول هم علاج دی ویل هم علاج دی او عقیده ساتل هم په علاج دی او ښکل هم علاج دی نو وایه په دې کې څه دي البته چې فرعون او قارون او نمرود او حامان او شداد او یا بدوح لیکي نو په دې نه پوهېږم دا پکې نشته اوس چې په تعویذونه لیکي د هغې او یا د هغې څه په دې پرچ کې ولیکي خدای خبر څه کرښې مرخې راکاږي
دا مولانا اشرف علي تانوي کتاب لیکلی دی هغه اعمال قرآني اعمال قرآني نوم دی د هغې ورکوټه کتاب. مولانا اشرف علي تانوي خو ډېر لوی سړی دی او ډېر ښه عالم دی. نو هغه یو کتاب دغه لیکلی دی. مولانا مودودي رحمه الله په یو مجلس کې زه وم او هغه نه چا تپوس وکړو ورته ویې تا تعویضونه څنګه دي؟ نو مولانا ورته وایي چې تعویضونه خو زه قایل یم خو د دې حده پورې چې هغه په قرآن کې چې کوم الفاظ راغلي دي هغه او یا په حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي دي هغه او چې د قرآن او د حدیث نه بهر نو د دې بیا زه نیم قایل. او بیا یې وی دا کرښې مرخې راښکله او دا څیزونه خو بالکل نیم قایل. نو بیا یې وی د مولانا اشرف علي تانوي د کتاب حواله یې ورکړه. وی مولانا اشرف علي تانوي خو په دې کې ډېره زیاته د وسعت صدر مظاهره کړې ده، ډېره خبره ډېره وسیع کړې ده. او بیا یو بل ټکی مې وی نن سبا خو خلک په یو بل تعویضونه کوي، وی خلک نن سبا په یو بل تعویضونه کوي. نو وی خاندل. نو ما دغه مولانا په خندا لیدلی ښکاره صحیح وخاندل. دومره ډېر هم نه چې بالکل دغه شو خو غاښونه یې ښکاره شو، دومره په خندا مې ولیده. نو دا چې آیت دی یا حدیث نو بیا خو ټیک، او چې داسې نه وي نو بیا عملي بدو خدای خبر څه ته وایي او دوره خدای خبر څه ته وایي. که دوره یې خو ټیک ده، دوره خو پېژنې. هغه وایي په دوره د خدای، په دوره د رسول د خدای، په دوره د څلورو واړو یارانو، په دوره د لوی پیر دستګي. نو ما یې چا نه تپوس وکړم دا دوره څه ته وایي؟ دا پښتو ده که دا انکو ده که دا اردو ده که دا فارسی ده که دا عربي ده که دا انګریزي ده، په دې کې خو یوه نه ده. دومره خو ما ته پته. نو بله څه ده دا د کومې ژبې ټکی دی؟ دوره تاسو ته پته ده. او بیا دوره د خدای هم ده او د رسول هم ده او د څلورو واړو یاران هم ده او د پیر دستګیر هم ده. دا دې څه شی څه کونټۍ ده؟ نو کونټۍ خو الله تعالی ته حاجت نه وي. پوهېږې په خبره باندې؟ څه کوړه ده که څه شی دی ده؟ نو پیر دستګیر هم کوړۍ والې، نو ته خو کوړۍ نه منې بیا. نو بهرحال داسې شی دی. نو دغه ټکي دغه قسم الفاظ مه وایه. اولاده پکې دا وایي چې ګورئ که د دې نه مړ شه نو خونې د پلانکي بابا په غاړه. نو پلانکي بابا دې مار ته ویلي چې چیچې وایي دا هغه دا ذمهداري اخیستې ده. تاسو دا اورېدلي دي؟ وایي د دې پلانکي وایي که دا د دې نه مړ شه که نه، که د دې نه نکۍ نه مړ شه او یا د دې ټک نه مړ شه نو خونې ګوره د پلانکي په غاړه. نو داسې فضول خبرې. دا مطلب شو. ومن حرمته الله يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب. چې کومه آیتونه پکې لیکلي شوي دي او هغه زړه شي نو د هغې نه به د کتاب قایې نه جوړی. د کتاب قایې به داسې نه جوړی چې په هغې د پاسه څه لیکلي شوي، آیاتونه پکې لیکلي شوي او تا هغه کاغذ ته لګولی چې زره دا د دې کتاب قایه شوه. هغه په خپله قابل حفاظت شی دی چې آیت پکې لیکلی شوی دی. پکار چې بل شی د هغې قایه جوړه کړي نو ته د هغې نه قایه جوړی. قایه چې ورته پښتو کې ورته قایې وایي که نه، نو قایه څه ده؟ خو وقایه ده. وقایه شرح الوقایه. ښه دا مطلب شو. فإن ذلك جفاء عظيم. دا خو ډېر لوی ظلم دی. ومن حرمته ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة. دا احترام دی چې مسلمان نو یو ورځ دې پتا داسې تېره نه شي چې ته په قرآن کې ونه ګورې. او وكان ابو موسى اشعري رضي الله تعالى عنه يقول دبوي اني لا استحي ما له حیا راځي الله انظر كل يوم في عهد ربي مره. چې زما د رب کومه معاهده ده ما سره ده پای کې زه د ورځې یو ځل مو نه ګورم. دا خو زما رب ما سره عهد کړی دی. نو دا معاهده خو پکار دی د ورځې خو یو ځل زه راوالم چې پکې کې څه دي. ومن حرمته ان يعطي عينيه حظهما منه. دا احترام دی چې دا سترګو له بر دې حصه ورکې. معنا دا ده چې ورته به ګورې ووې به. فإن العين تؤدي إلى النفس او وبين النفس والصدر حجاب. دا سترګې برای راست دی نفس ته مؤدي کېږي، مفضي کېږي، او د نفس او د سینې په منځ کې خو حجاب دی. والقرآن في الصدر. نو فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه. دی خو وقت صرف واورو فتؤدي إلى النفس. او فإذا نظر في الحظ في الخط نو كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء. چې ورته د کتل نو سترګې او غوږونه دواړه ورته څه شو؟ متوجه شو. وذلك أوفر للأداء. او وكان قد أخذت العين حظها كالأذن. سترګو ته هم د هغې حق ملاو شو. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعينكم حظها من العبادة. سترګو ته د عبادت حصہ ورکې. قالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة. د سترګو حصہ په عبادت کې څه ده؟ قال النظر في المصحف
قرآن ته کتل والتفکر فيه او په دې کې سوچ کول او ول اعتبار عند عجائبه او د عجائبنا عبرت غستل. دینه ته دا معلومه شوه چې دا مصحف د نبی علیہ السلام په زمانه کې و ځکه خو ګوره وته قراءة القرآن نظرا وته چې ګوري نو دا خو چې نبی علیہ السلام فرمایل خدا غ زمانه کې لیکلی و کنه لیکلی و دا. او رسل ورپسې هغه د عباده ابن صامت روایت نقل کوي چې نبی علیہ السلام فرمایل افضل عبادت امتی قراءة القرآن نظرا. دا د کنز العمال روایت، دا مخکینیم د کنز العمال روایت دی. زما د امت غوره عبادت څه شی دی؟ قراءة القرآن نظرا، قرآن لوستل چې ورته ګوري. دا مطلب. ومن حرمته الله يتأوله عندما يعرض له شيء من امر الدنيا. د دنیا معاملات راشي نو د هغې په باره کې آیاتونه مه وایه. لکه پرون چې تا یې زده کړه چې زړه ته وایې نیت دې ښه دی خو زړه ته وایې چې اذهب الى فرعون انه طغى. دې فرعون زیاتی او سرکشي کړې ده. او د هغې دپاره حدیث نقل کړي چې حدثنا هشيم بن بشير عن المغيرة عن ابراهيم قال كان يكره ابراهيم نخعي دی ده به وایي بد ګڼل كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا. لك مثلا والتاويل مثل قولك للرجل اذا جاءك. یو سړی ته تا ویلي چې لکه ته فلان کې ټیم باندې راشه 10 بجې به زما ستا ملاقات چې 10 بجې هغه راشي او ته ورته ووایې هلکه دا خو جئت على قدر یا موسی، ته بلکل په صحیح وخت راغلې. نو تا د دې دپاره دا آیت ووایي جئت على قدر یا موسی، نو دا دې غلط کار وکړو، دا دې بې ادبي وکړه، دا د دې خبرو دپاره نه و دا آیت. دا د بعضې کسانو د فضیل ابن عیاض په باره کې زما په خیال د یولسم وګوره 12 په د عربۍ کې اوږده قیصه وه نو هغې لیکلې ده، خو زما په خیال چې د هغې استناد به دومره مضبوط نه وي، د هغې سند به دومره مضبوط نه وي چې هغه عبدالله ابن مبارک دی غالبا. عبدالله ابن مبارک دی او هغه چېرته کې په حرم شریف کې ګرځېدو، یو په لاره باندې راته یو بوډۍ پیدا کړل او هغې ته چې څه خبره کوي نو هغه قرآن ویو نو چېرته نه تللی وي چېرته تللی وي نو هغه بس بیت العتیق یادوي الى البيت العتيق من المسجد چرته من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. څوک دشته که نشته نو هغه بیا یا موسی او یا یحیی او یا عیسی او دای زامن دي او بیا ورته خبرې کوه نو هغه ورته وایي چې فلن اکلم اليوم انسیا او داسې اوږده قیصه وه پوهېږې په خبره باندې. نو هغه زامنو نه بیا تپوس کړی دی چې بیا ډوډۍ ورته یې ښودې ده وایي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. نو عبدالله بن مبارک بیا دغه زامنو هغه وایي دا څومره کلونه یې ورته یاد دونه کلونه وشو چې دا چې څه خبره کوي نو بل د قرآن خبره کوي او بله خبره نه کوي. نو دا په یو جهت سره خو خبره بظاهر ښه ښکاري چې آیاتونه وایي، خو آیاتونه دې دپاره نه دي، آیاتونه دې دپاره نه دي. د آیاتونو دا احترام دی چې هغه به په خپل محمل کې بیانوي، په خپل ځای کې چې د هغې کوم مصداقات دي هلته به یې وایي. او ځینې خلک دا خیال کوي چې دا زما مهارت دی په قرآن کې، نو دې نه ځان دا ثابتې چې زه په قرآن کې ډېر زیات ماهر یم. نو دا احترام دا دارنګې ورپسې به مثل قوله تعالی هغې ویلې کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. و چې ډوډۍ راشي نو دا ورته وایي کلوا واشربوا هنیئا. نو دا جنت په باره کې دی، د دې دا کلوا واشربوا به صحیح هغه جنت یادوي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. دا یو بله خبره هم پکې کړې چې سورت نحل سورت بقره دا به نه وي السورة التي یذکر فیه کذا، لیکن دا حدیث نه ده ثابته ده. سورت البقره لکه یو حدیث کې راغلی دی چې تقدمه یجیء القرآن یوم القیامة، قرآن براشي الفاظ بل شانتی دي. او تقدمه سورة البقرة و آل عمران، سورة بقرة و آل عمران بتن مخی. او تتحاجان عن صاحبهما یؤتى بالقرآن و اهله. نو دا قسم الفاظ سورة البقرة، سورة الفاتحة، سورة النم، دا الفاظ په حدیث کې راغلي. خو دا خیال دی چې داسې مه وایه، داسې وایه چې السورة التي ذکر فیه کذا، السورة التي ذکر فیه البقرة. نو داسې وایي. ومن حرمته الا یتلا، دیر سے وی الآیتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما. په خپل بیا ویلي دا ټیک نه ده دا چې چا ویلي، خدا بل چا خبره کوي که نه. ومن حرمته الا یتلا منکوسا،
الټه به نه وي چې دا هغه ځای نه شروع کړي چې هلکه د دې طرف نه وایي سورة الناس او بیا سورة الفلق او بیا سورة الاخلاص او داسې پسې راځه سورة النصر او داسې به نه وایي چې الټه وایي بلکې دا څنګه چې دی داسې به وایي د دې طرف او دا د دې لپاره وایي چې خلکو ته دا ښکاره کړي چې زه ډېر زیات ماهر یم زه ډېر زیات ماهر یم نو دا مهارت په انسو منسو کې وایه مونږ چې واړو نو دا به مونږ په دې کې دا مهارت 1 2 3 بمبې نو بیا به 8 10 پورې برالو نو دا به په یو ساوي فوراً بلکې مهارت حاصل کړی 8 7 3 5 4 3 2 1 داسې اخره پورې سره رالو نو دا پکې مهارت نو دا مهارت په نورو خبرو کې کوه په دې کې مه وایه ومن حرمته ان لا يطلع منكوسا كفعل معلم الصبيان لکه ماشومانو ته چې څوک تعلیم ورکوي او داسې ورته وایي نن سبا زما په خیال بعضې خلک داسې کوي چې د آخر نه یې ورته شروع کړي نو دا کار ښه نه دی ښه دا بېادبي ده يلتمس احدهم بذلك ان يري الحذق من نفسه والمهاره ذکر دا مطلب پکې دی چې خلکو ته دا وښیي چې زه ګوره ډېر ماهر یم پر قرآن کې نو دا کار دی نه کوي فإن تلك مخالفة ومن حرمته ان يجلل تخطيطه دا مطلب شو دا خط به ولا غټ غټ لیکي داسې ډېر ورکوټی به نه لیکي چې دومره غوندې ورکوټی ولیکي دا ښه نه ده وعن ابي حكيمة انه كان يكتب المصاحب بالكوفة دب په کوفه کې قرآن مجیدونه لیکل فمر علي رضي الله تعالى عنه حضرت علي په خوا تېر شو فنظر الى كتابته فقال له اجل قلمك دا قلم دې غټ کا نو دی وی فاخذت القلم ما دا قلم را واغستو نو فقطته نو دا مې پلن که لکه دا قلم دا سوکه مې څه کړه پلنه مې کړه من طرفه ثم كتبت وعلي رضي الله تعالى عنه قائم وحضرت علي رات ولاړ ينظر كتل رات الى كتابتي فقال هكذا نوره كما نوره الله عز وجل دا سي را پډاګه کرا ښکارې کا نور دا سي ښکارې کا دا چې ته وړي وړي کې هغه خو منخ کاری کنه او چې غټي ولې کې نو دا سي برابر را ښکارا بشي را رڼا بشي لکه په هایلایټ چې وته وي الکه وي دا فلان کې خبره پکې هایلایټ کړه دې معنا دا دې پکې راخکاره کړه شي ایو خاص قسم قلم ملاوي کنه څه وته وي هغه مارکر غو نه ملاويږي چې هغه پاکر خراغه دي نو کرخه پکې راشي هایلایټ شي داسې ښکارا شي داسې نو نور خدا پکې راخکاره کړه دا آیات پکې سره پډاګي او چې ډېر ورکوټه کې خوغه پکې بیا پټ شي دا نورم پکې په منځ کې ډېر دي ومن حرمته ان لا يقرأ في الاسواق ولا في مواطن اللغة په بازارونو کې او په هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې خبرې ډېرې زیاتې کوي ومجمع السفهاء او بیوقوفان راجمع شوي او تعال د تلاوت شروع کړي نو دا پکې بیا نه دی مناسب دی ادب نه دی وایي څه په خبره اوس دا اف ام روان دی نو که دا پکار دی چې خلک ګوري نو د احترام دی کوي څه نه او چې احترام یې نشي کولی او دا بل کار ورته ډېر زیات ضروري ښکاري نو بیا دې په خپل جهل باندې جاري نو مونږ به ورته څه ووایو بیا څه طریقه به یې اخر ته چې نه زده کوې نو بله په کومه طریقه وي خو دې ته غوږ نه که نه البته دا ده چې کوم خلک هغه ته ورته ویې او هغه ورته غوږ نه ږدي نو بیا ته ترې غلی شه بیا ته غلی شه او ښکاره خبره شوه ورپسې ومن حرمته الله يتوسد المصحف قرآن ته به ډډه نه لګوي زمونږ په پښتو په وطن کې خو تا ورته ډډه ولګوله خلک به پرې غذا وکړي خو پوهېږې په خبره دلته خو دا غیرت شته په خلکو کې څه نه څه خو دا بعضې پکې داسې را پیدا کېږي په دې عربو کې دا غټ مصیبت دی بد داسې به یو کله به ورته ډډه لګولي کله به یې بالغ جوړ کړی نو هلته دا کار کوي هلته بیت الله شریف کې سړی ورته څه ویلی هم نشي هلته د بیت الله حرمتي نو ما خو به هر حال د خپل وس د حده پورې خبره سړی کوي خو ته څوک منې کولی خو نه شي نو په زور خو نه شي منې کولی ووایو الله یتوسد المصحف او دی وایي دا بېادبي نه ده نه ما چې افسر دې راشي او کښېني ته ورته په دې دفتر کې او دا کرسۍ واله او ډډه ورته ولګوه خپل افسر ته ډډه ولګوه لګولی شي ورته ډډه چې ستا نه یو درجه اوچتي نو لاړ شه د هغه په خوا کې او ډډه ورته ولګوه او خیر دی دا خو څه بېادبي نه ده چې لوښ دې راوباسي که دې نه راوباسي ایسیار به دله خراب کړي نو دا چې بېادبي نه ده نو بیا خو هغه ته دا بېادبي دا عرف دی دا بېادبي ده چې بالغ تر دام ولا يعتمد عليه تکیامم پې نه کې ولا يرمي به الى صاحبه او داسې به چاته ورولې هم نه چا وایي قرآن مجید راکړه نه در وایله نو داسې بال خو نه دی او نه داسې څه بل دغه شی
بلکې زما په ذهن کې خو دا چې بعضې کسان چېرته دا ډوډۍ پینډی که نه د هغوی ده میلمانه راغلي نو بعضې کسان پکې ډوډۍ چې تقسیموي نږدې همداسې ولاړي او داسې ډوډۍ راولي هغلته یې ووایي او دا په ما ډېر سخت بد لګي پوه شي په خبره باندې که چا داسې په یو مجلس کې زما د طبیعت مطابق داسې وي چې دا ډوډۍ داسې د بر نه راولي که نه یا دا هغه ځای نه چې هلکه ډوډۍ کمه شوه داسې ورته ورولي دا خلک سوالګرو ته داسې ورولي او سوالګري ته هم داسې ورایستل نه وي په کار انسانیت طریقه خو دا ده چې تا نه چا سوال وکړو هغه ته هم زه وایم چې روپۍ وله ورکوې داسې ورته ورولمه ودرېږه ورته په لاس کې ورکوه دا واله ښه د احترام په طریقه باندې او ته د هغه ځای نه میلمه دې هم راوستی دی او دپاره نه جول دې نیولی دی ډوډۍ یې ډکې کړې وې لکه ډوډۍ او ډزه راواچوې نو دا راچول خو خلک د سپو موته کوي چې سپی نو هغه د ډوډۍ ور واچوي او انسانانو ته خو دا طریقه غلطه ده نو دا بعضې زمونږ بعضې عادتونه د خلکو دا بالکل دا چرته ونه کړي دا ډېر په ځینې کسان چې هغه انتهایي نازک مزاج والی یوازې ما یادوه چې ته ما ته وایې چې ستا مزاج ډېر زیات نازک دی ما له مولانا عبدالرحیم صاحب دا نوم ایښودی او پکې راغی هسې خو دا ده چې دا ډېر مولانا هغه چې کوم دی د قاضي ثناء الله پانیپتي استاذ دی دا د ذهانت پورې تعلق ساتي څوک ډېر زیات ذهیني نو خامخا په هغې کې یو لطافت مزاج را پیدا کی مزاج کې لطافت را پیدا کی نو د هغه استاد چې و که نه مرزا مظهر جان جانان دا ډېر لوی سړی تېر شوی دی تاسو ته به د هغه یو قصه زه کوم انشاءالله کتابونه مې راوړي دي نو هغه مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ډېر لوی عالم و انتهایی ډېر لوی مفسر ډېر لوی ادیب ډېر لوی شاعر پوهېږې په خبره باندې او انتهایی ډېر زیات نازک مزاج یو ځل وله چا ټوپۍ راوړې وه چې ټوپۍ وله راوړې وه نو په هغه ټوپۍ کې چېرته کرښې څه کږې وږې نو چې ده ته یې په سر کړلی نو د په سر دړ راغی نو وایي چې زما په دې سر ولې دړ راغی وایي په دې ټوپۍ کې بس یې چلي چې ټوپۍ وکړه نو په هغې کې کرښې کږې وې څه پوه شوې په خبره باندې چې داسې نازک مزاج سړی تاسو نازک مزاج لیدلی نه دی بیا ناستو په یو ځای کې نو د ده خواله یو نواب راغلی د هغه زمانې چې کوم نواب به نو هغه راغلی و نو بیا خیر په خپله به پاسېده ده ته خو یې نشي ویلی چې اوبه راکړه نو منګی پروت و نو د هغه پاسېده نواب صاحب د هغه منګي نه اوبه راواغستې چې اوبه راواغستې نو هغه منګي باندې چې هغه سر نه سکور کړو نو هغه جام یې پې پوره کېنښه سم نو داسې کوږ غوندې پې کېښودی شو او ده ته پروا ونه دلته راغی چې ده هغه جام ته وکتل چې په دې منګي خو دا جام سم کېنښو نو فورا یې وی دا قوم هم سم بېوقوفه دی وی سړی په جام باندې په منګي باندې د جام د ایښودو په چل نه پوهېږي او دې قوم نواب کړی دی وایي دا ورته دا د دی نوابي مني صفا یې ورته پوه شې په خبره دومره نازک مزاج انسان نو خیر د هغه خو به نورې خبرې راځي خو مطلب مې په دې کې دی چې دا بعضې کسان داسې چې هغوی په مزاج کې نو دا خبرې ډېرې بدې ګڼي بیا دا خبرې ډېرې بدې ګڼي یا لکه مثلا ته د چا میلمه شوی او هغه میلمه شي په کور کې ناست یا په حجره کې ناست او ناسته په هغه بچي ته کور دا چل که نه نو هغه میلمه به په ذهن کې دا وایي چې هلکه زما خیال دا دی دا په ما باندې خفه دی نو ته به هغه باندې نه خبره به ستا د هغوی خو دا دی چې د هغه میلمه د ادب او د احترام په وجه باندې به نو دا بعضې څیزونه چې دی په عرف کې دا ډېر بد لګي په خلکو باندې بد لګي نو یو پکې دا خبره شوه الله یتوسع ومن حرمته الله یصغر المصحف چې دا قرآن مجید به ورکوټی کوي نه ډېره ډېر داسې ورکوټی جوړ کړي داسې ځینې کسان داسې کوي که نه داسې دومره قرآن مجید ولیکي وي دومره ورکوټی غونته کېدی چې بلکل چېرته د جیب په دې ګوټ کې راځي په دې باندې حضرت عمر رضی الله عنه سړی والی دا دلته عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړي په لاس کې ورکوټی مصحف ولید ډېر ورکوټی لیکلی نو فقال وی من كتبه دا چا لیکلی دی نو هغه وی انا هغه دا خیال نه و چې په دې به وال کېږي هغه وی چې ما کمال کړی دی ډېر ورکوټی مې لیکلی دی دا غټ د کمال کار مې کړی چې ته حضرت عمر به راله انعام راکړي وی دا چا لیکلی وی دا ما نو فضربه بالدرتين یو دورې ته وویشت یو دورې ته وتمبوله یخې کړو نن سبا دورې مورې څنګه چل دی پخوا به صحابه کرامو به او طریقه دا وه چې کوم سړی غلط کار وکړي
نو دوره به سره دوره ورته خلک وایي دا دره ده. دوره خو ملغلرې ته وایي، په ملغلره باندې څوک نه وایي، په دره یې وایي، دره. نو په دې دوره پښتو کې ورته مونږ دوره وایو. هغه دوره خو به چېرته دې دورې ته نه وایي، په دوره د خدای. نو په دې دوره باندې ووهه. لیکن نن سبا خلک څنګه چل کوي؟ نن سبا چې د والو په ځای باندې دروازې ډبوي خلک. دروازې ډبول پکې نشته، سړي ډبول دي. پوهېږې په خبره باندې؟ چېرته یو سړی و خیر په یو ځای کې به ونو د ځای تپوس رانه مه کوئ. نو خپلې ښځې ته کار شوی و. چې ښځې ته کار شوی و نو ډېره غوسه وله ورغلې وه. خدای دې وبخي وپات شوی دی اوس. چې ډېره غوسه وله ورغلې وه نو د هغه کیسه ماته چا وکړه. نو په دې کور کې ګرځېده نو چا دې تپوس وکړه ویې څه ګورې؟ ویې سټک ګورم. نو د خلکو دا خیال راغی دا سټک به جوړ د ښځې دې سر له راچوي. هغه هتوړه ګروپ والا چې وو که نه او د خلکو له سټکونه راچوي. نو چې سټکې پیدا کړه نو بیا ګرځېده نو چاته زړه کاسه یې کتله. دا دغه دا کاسه نه د سیلورو ده. نو دې زړې کاسې پسې ګرځېده چې هغه زړه کاسه یې پیدا کړه نو کېناسته او ټک او یې غوسه راله راغلې ده. غوسه راله راغلې ده نو هغه کاسه یې ټکوله. وایي دا د ډېرې غوسې نه دا کاسه ټکوم. او غوسه یې چا ته وه؟ ښځې ته وه. یاره دا ښه سړی و، خدای دې وبخي. پوهېږې په پښتو دا ښځې به وایي چې خدای دې دا ټول سړي داسې کړي چې قارې ښځې ته راشي او بیا ګرځي نو سټک او سټک به دا چا کوي یا به نه او کاسه هم پکې زړه کاسه وګوري او بیا کاسه ټکوي. نو پخوا طریقه دا وه چې غلطي به چا وکړه نو خلکو به هغه سړي ډبول. اوس پکې طریقه دا ده چې خلک دروازې ډبوي. فضربه بالدره وقال عظموا القرآن. او دا قرآن تعظیم کوه. نو تعظیم یې دا دی دا غټ غټ لیکه. او د دې وجه نه روي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت دی چې نهى ان یقال مسجد او مصحف. چې دا ویلی شي چې مسجد جومات ګوټی داسې مه وایه. نو جومات وایه که جومات که د 5 کسانو د ودرېدو ځای پکې هم دا جومات دی. دې کې تصغیر نشته. د دې معنا کې لویوالی دی که ګنجایش پکې لږې او که ډېرې. یا لکه چې ستاسو بادشاهي پرست او سم داسې 22 دي او د ټول پاکستان بادشاه شي او صدر شي او د اوس کې امرسري. نو تاسو به هغه ته صدرګوټی وایه که صدر به ورته وایه؟ یار څه چې دی که چې ټاکی هم دی خو څه دی یاره د پاکستان بادشاه دی. اوس صدر صاحب خو به ورته وایو. نو صدر صاحب به ورته وایه که صدرګوټی به ورته وایه؟ نو دا مطلب دا دی مصحف. نو دا د قرآن مجید دا نسخه دا مصحف ګوټی. نو دا لفظ به نه وایه. خجی دا مطلب شي. ومن حرمته الله يحلى بالذهب. په سرو زرو به یې نه لیکي ځکه چې بیا خو پکې به څه چلو شي. بیا به خلک وایي چې بس هم دا به هغه چا کار دی چې چا سره سرو زر ډېر او هغه یې قدر وکړو ما خو یې قدر ونه کړو. نو قدر یې دغه نه دی. قدر د پیسو په وجه نه دی. وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زخرفتم مساجدكم. دا جماعتونه دا ډېر زیات په سرو زرو او په دې باندې او دا ډېر زیات پیسه پې لګول او دا ډېرې زیاتې ګلکاریانې دا هم نامناسب دي. دا هم د آدابو خلاف دي. ځکه چې بل څوک به بیا دا نشي کولی نو هغه به بیا وایي چې بړه زمونږ دا جومات خو ډېر بېکاره جومات دی. هلکه ستاسو جومات څنګه دی؟ بیا زمونږ جومات څه دی خو بس هسې جومات دی. نو پوهېږې په خبره باندې. او چې د چا هغه ډېر زیات ښایسته جومات وي نو هغه به پې فخر کوي چې زما خو داسې جومات دی. او چې د چا هغه جومات بیا کچی او کمزوره او د نبي علیه صلات وسلام جومات خو کچه وکړ. نو چې د چا جومات کچی نو هغه به بیا وایي چې یاره به زمونږ جوړ لکه چې د دین څه احترام ونه کړو. حالانکه بلې کې اړو احترام نشته. د چا هغه به ډېر زیات پوخي خو په هغې کې به اړو څوک مونځ نه کوي او یا به پکې مونځ کوي خو د قرآن درس به پکې څوک پرېږدي نه. او کله به کچه جومات وي خو په هغې کې به د هدایت ډېر انتظام وي. نو دا نه ده پکار. اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدبار علیکم. چې کله جوماتونه مو ډېر ښایسته کړو او قرآن مجیدونه هم په سرو په سپینو باندې لیکل شروع کړو نو فالدبار علیکم. بیا به در باندې تباهي نازله شي. بیا به در باندې پستی راشي. ادبار به در باندې راشي. ذلت به در باندې د ترقۍ په ځای باندې به تنزل وکړي. ومن حرمته او دائم پکې احترام دی چې الله یکتب علی الارض په ځمکه به یې نه لیکي ولا علی حایط په دیوالونو به یې نه لیکي کما یفعل به فی المساجد المحدثة. لکه په دې نویو جوماتونو کې چې اوس ځای په ځای په دیوالونو باندې لیکل شروع کړي دي. په دیوالونو باندې لیکل شروع کړي دي نو دا به نه کوي ځکه چې دا به راپرېوځي یا دا پوسټر باندې د آیت لیکلی دی
دا پوهېږي نه او دا ټول به را پرېوځي، نو دا مه کوه، دې ته څه حاجت دی؟ خامخا دې ته څه حاجت شو؟ یو خو دا چې ډېر زیاته هم خبره ده. بعضې خلک بیا دا وایي چې په دې اخباراتو کې لیکل، نو اخبارات خو خیر په دیوالونو پورې خلک نه جسپانې او خلک پې پیسې ورکوي اخلي، خو که بیا بېادبي کېږي نو د هغه چې چا یې بېادبي کړې ده نو د هغه ذمهداري ده. او دا زموږ په پاکستان کې دا کار ښه دی چې په دې اخباراتو کې باقاعده ورپسې دا لیکلي چې ګوره د قرآن او د حدیثو احترام کوئ، آیت هم پکې لیکلی، حدیث پکې لیکلی، او بیا پکې دا هم لیکلی چې ګوره د قرآن او د حدیث احترام په موږ باندې لازم دی. البته حکومت له دا پکار ده چې ځای په ځای په دې بازارونو کې راشي نظام برابر کړی دی چې په هغې کې دا کاغذونه خلکو یې ښودی، کاغذونه سړی راوالي هلته ښکته پروت وي، چا اچولی نو هغه یا نه پوهېدو یا یې غلطي وکړه، خو چې زه یې راوچت کړم نو هغې سره به څه کومه؟ نو پکار ده چې داسې څه انتظام خلکو کړی وی. بعضې علاقو کې خلک د خپله ځانه دا انتظام کړی چې داسې ټیمان یې ځوړند کړي او بیا د هغې دا بلدیې والا په شانتې نه چې بلدیې والا یو ځلې په پېښور کې او په مردان کې تاسو ته پته چې په کومه ورځ باندې هغه د خځلې هغه شیزونه یې ښودي نو هغه سوریم شو، بیا چا تپوس یې ونه کړ. نو دې کې خو به خځله اچوي، خو دا خځله خو په دې کې غیبېږي نه که نه، دا خو به څوک لرې کوي بیا، نو هغې ته بیا لرې کوي نه. نو داسې ټیمان میمان داسې څه شی جوړن کړی داسې څه بالټۍ مالټۍ او هغې کې دي، خو چې بیا څوک د دې خبرې انتظام کوي چې بیا را اخلي او چېرته ځای ته یې رسوي نو یا یې د سیند په غاړه باندې سیزي او سیند ته یې اچوي، دا ور ټولو نه ښه طریقه ده. او یا دا چې چېرته کې خښی یې خو د سیزل او سیند ته اچول دی، اوبو ته اچول دی، د ټولو نه ښه طریقه ده، بس خبره به ختمه شي. نو دا احترام پکار دی. دا بشر چې ورته وایي که نه، بشر حافي الکوفي، یو ډېر لوی صوفي او ډېر لوی محدث او ډېر لوی عالم تېر شوی، خپیاب له به ګرځېده، نو په بشر حافي باندې مشهور په کوفه کې بشر حافي، او ډېر عجیب دا ډېر عجیبه واقعات دي، تاریخ په کتابونو کې راغلي او ډېر د هغه بهترین اقوال دي. نو هغه بشر حافي دا ښه سړی نه و په ابتدا کې، ناکاره سړی او په لاره باندې ته یو کاغذ پیدا کړ چې په کاغذ باندې د الله تعالی نوم لیکلی، نو هغه یې راواغستو او هغه کاغذ ته تسخا شوی او په خاورو باندې، نو دی ولګېد هغه یې وینځه پاکې کړ، خوشبویي پرې ولګوله، جیب کې ځان سره کېښوه، بیا روانو په لاره باندې په یو دیوال کې یو سوړه وکړه، پای کې کېښوله. د شپې خوب ولید، الله تعالی ورته وایي تا زما د نوم احترام کړی دی، بس زه به ستا نوم اوس اوچت کړم. نو الله تعالی ورله توفیق ورکړو، نو ډېر لوی محدث او ډېر لوی عالم ته نه جوړ شو، او بیا به ډېر لوی لوی خلک به د هغه ملاقات ته راتله، د چا پروا هم نه ساتله. بشر حافي الکوفي، حافي باندې مشهور، خپیاب له به ګرځېده. د امام سیوطي د ملا علي قاري رحمه الله په دې خپل موضوعات کبیر کې د هغه بعضې خبرې نقل کړي وي. خلک وایي دا د بشر حافي قول دی، خو خلک وایي چې دا حدیث دي، ډېر اقوال شته دی. ومن حرمته انه اذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم الله يصبه على كناسة. دا مطلب شو. محمد ابن زبیر وی رأى عمر بن عبد العزيز ابنا له، حضرت عمر بن عبد العزيز خپل زوی ولیدو یكتب القرآن على حائط، چې په دیوال باندې لیکل کول، قرآن آیات په دیوال باندې لیکو، نو فضربه، نو وی واهه په دې باندې ملیکه. دا البته فرض که داسې د مثال په طور نن سبا دا ماربلې دي، نو که دا داسې چې هغه باندې آیت لیکلی شوی او د راغورځېدو خطره نه وي، نو ممکنه ده چې دا به په دې بېادبۍ کې نه راځي. خو عام طور باندې خو د دیوال او یا د هغې لیکلي شوي د راتلو لیکل کم خیالي راول وړېږي، داسې ته په څه شي باندې ولیکې که نه راول وړېږي، نو نیم هلته پاتې شي، نیم ښکته راولوېږي. نو که فرض که داسې څه دغه نه وي نو بیا خیر دی، ممکنه چې دا به بیا بېادبي نه وي، خو د دې احترام پکار دی چې دا د راپرېوتو نه بچ شي. دا ورځ بله خبره دا چې ولیکې او بیا په هغې باندې غسل وکړې، لکه هغه آیت الکرسي رستو به درته زه بیا ووایم چې د سحر او د جادو د توړ دپاره آیت الکرسي باندې بیرې دم کې او هغه په ځان باندې راواړی، نو هغه اوبه به بیا نالی مالی ته نه دا به داسې عامه غسلخانه کې به نه لامبې. غسلخانه کې لامبې نو بل ځای د لامبلو نه، نو غسلخانه کې ولامبه، خو لاندې ځان ته څه بالټۍ یا څه ټاټکۍ ماټکۍ څه خانک مانک ځان ته کېږده چې هغه اوبه په هغې کې لاړې شي، نو هغه اوبه به بیا راوالې او هغه به یو پاک ځای ته واچوي، ځکه د هغې هم یو احترام دی، ځکه چې دې باندې آیت ویلی شوی. او بل احترام دا دی چې څه به څه کې اذا ختم القرآن، چې قرآن ختم کې نو بیا به شروع کې، بیا به دوباره، لئلا يكون في هيئة المهجور، چې داسې نشي لکه ته چې پرېږدې. ابن عباس وی جاء رجل، یو سړی راغی فقال وی یا رسول الله ای العمل افضل، کوم عمل بهتر دی؟ قال عليك بالحال للمرتحل، لازم که په ځان باندې هغه کیفیت
چې د هغه چا کیفیت دی چې هغه راځي نو بیا ځي، چې راشي نو بیا روان شي. حال مرتحل، چې راشي نو بیا روان شي. نو هغه وی ومل حال المرتحل، چې راشي نو بیا روان شي څه معنا؟ په دې پوه نه شوم. نو قال نبی علیہ السلام ته وی او فرمایل چې صاحب القرآن، د دې نه مطلب هغه د قرآن لستون کې دی چې یضرب من اوله، چې د اول نه شروع کی حتی یبلغ آخره، چې اخر ته ورسی، نو ثم یضرب فی اوله، نو بیا د اول نه شروع کی. دا درسونو کې چې کله ختمونه شروع شي نو سړی اخر ورناس ته ورسی نو بیا د الحمد نه شروع کی. دا د دې لپاره چې کلما حل ارتحل، چې کله راشي کور ته راشي نو ارتحل، بیا د سفر سامان تیار کی، بیا روان شي. قلت ويستحب له اذا ختم القرآن ان يجمع اهله، چې خلق راجمع کی او بیا سو کی خیرات پکیو کی، جمع اهله ودعا و دعاو کی. دا دې لپاره بیا ډیر جت خجی من ختم القرآن اول النهار صلت عليهم الملائكة حتى يمسي الدهر. ومن حرمته ان لا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به في الخلاء. دا څه باندې کې چې لیکل بدن سره وکي، تعویذ بدن سره ولیکي او بیا به بیت الخلاء ته دنه نه وځي. اگر تعویذ بدن سره بیت الخلاء ته دنه نه وړي، الا ان يكون في غلاف من ادم، مگر کدا په غلاف کې د سرمنه او فزه او غیره، یا د سپینو یا د سرو، که زنانه د سرو په تعویذ کې ځان لبن کې او آیت لیکل لري. تعویذ مبارک ہوتا تما صفا دا خبر ہوگا چې عام تعویذونه چې هغه تمایم چې هغه د جاهلیت او چې کنجه کې منجه کې به وسبو نو دا شونه خو حرام، او کدا عقیده و چې دایمي بچکی خدا خو بیا کفر دی. لیکن چې آیتونه یو آیاتو لیکي نو دا خو پر روایتو کې راغلي دي د بعض صحابه کرامو، غالبا د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص روایت دی پکې چې هغه سورۃ المؤمنون کې چې کوم آیت راځي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون، نو داغه طریقه دا و چې خپل بچو له بیا لیکو اعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. چې لوی واړه به یادول به شنو هغه به یادو، او چې ماشومان به لیکل به نشو هغه به ولیکل په غاړه به کړو. وته ما نه یو اهل حدیث مولانا سره دا خبره وکړه، ما ته وی دا پدې کې تاسو دا کوي نه، ما دا په حدیث کې راغلی او دې تفسیر ابن کثیر کې هم داشتا هغه سورہ المؤمنون په تشریح کې براش ناغه ما ته وی دې مطلب دا لري چې تخته به او تلیکلې و، هغه تخته به دې سوی ته ځوړند کړو، ما هغه تخته به او تلیکلې و، نو ما دا ولې وی چې دا پکې وای، نو ما چې هغه لوی و هغه به یادولې شو د یادونه، او چې کوم ماشوم هغه به لیکل لوستل پیدایشي ورتل کنه. یو مولوی شه په خپل کتاب کې لیکلي دی زما پلار چې د تینه پرې کنه یو په قرآن او ته یاد راوړم د کتاب ما راوړل ما په خیال وی چې جب میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ تھا، دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ تھا. ویش په خبره او لکه نور د دین علاوه کده نوري باورې دي. خیر دا څه لګ لګ ونه با ورته دسي خبره کوو، دسي ډیر بس غلول نه کوو، بیا سړی کډه کوي، بیا ډیر خپکی، او دسي لګ لګ با رښتیا خو به وایو کنه چې چا په کتاب کې لیکلي نه به وایو نه، د کتاب څه د پاره لیکل چاپ کړي نو چې چاپ کړي چې خلکو ته ورسي کنه، نو موږ به یو خبره نیمه خلکو ته ورسو پوهه نشي په پښتو باندې. نو دا تعویذ چې تعویذ دی نو هغه او داسې عام طور باندې چې څنګه عام په کاغذ کې دی نو دا بیت الخلا ته موړه باره کېده. اوس یو نوې مسله را پیدا شوه وایي په خبره یو غستا دا بیجونه میجونه دین دې ته خو حاجت نه دا واسه مشروطی ده وایي په خبره باندې بیج می لیکلې ولا پاسه په آیات لیکلې تا ته ګور آیات باندې عمل ولې کې به بیج لیکلې دا مشروطی دي ځان له جوړه کړې دا خو هیڅ خو دویم خبره دا چې دا کوم نن سبا یو بل مثلا موبایل دی او په موبایل کې را سره قرآن مجید دی آیتونه دی پکې وایي په خبره باندې دې سره بس کوم چې موبایل می بار کې خو بس بیا خو مزه شوینو کدا فتوا دی ورغه چې بیت الخلا ته نه وځي موبایل بار دی چې موبایل دی بار کې خو بس بیا وای شرک خو یو مارغه دی چې چاونی وداغه دی بس بیا ولې چا واستنه بیا ته څنګه نو دې سره بس کې چې دنه وړي نو هلته خو قرآن لیکل نو زما دا خیال دی دا سویچ ولا اف کی نو دا دې شي چې بس بیا خو ښکاره خبره ده بیا ګوتې وین بیا نه ښکاری سویچ ولا سکه
بالکل مکمل چې بیت الخلا ته ننوځي نو دغه موبایل سویچ دې مکمل آف کړه. بعضې په دې سکرین باندې خلکو څه راوستي، یا پې کلمه راوستي، یا پې الله اکبر راوستی، یا پې د کعبې تصویر راوستی، د شوق خبره ده که نه. نو هغه پې خلکو دا راوستي په دې سکرین باندې. نو زه وایم چې دا سویچ بالکل آف شي، بند شي مکمل، چې نه پې رنګ راځي. یا بعضې خلکو په دې رنګ ټون کې آیت ویلی، دا ما خو ابتدا کې زما په دې کې آیت و، خو بیا به پکې داسې وشوله چې تا خو به طریقه دا وه چې تا خو به چې بنده و نو هغه چې آیت به پوره ختم شو نو بیا به تا آن کړو. لیکن کله کله به سړي تا ته مس کال کاوه. مس کال خو پېژنې که نه، مسډ کال ورته وایه، مس کال ورته مه وایه. مس کال دې ته وایي چې د سړي د مس د طرف نه وي. نو ستاسو د چا به مس وي او د چا به مس نه وي. نو مس کال ورته مه وایه، مسډ کال ورته وایه چې هسې هغه انګریزي بیا ټیک وایه. پوهېږې په خبره باندې خلک وایي مس، ښه پوهې کسان وایي مس کال دی، نو مس نه دی، مسډ دی. پوهېږې په خبره باندې. نو کله کله هغه بل سړی تا ته کله ته مس کال کوي او کله څوک مسډ کال کوي، نو هغه بیا نیمګړی شي، نو هغه آیت په نیمګړي کې پاتې شي. په نیمګړي کې څه شي؟ نو ته خو یې نه کوې، خو هغه نه بیا ما د هغې نه کټ کړ. نو بس بیا خو پکې ما د خپل یو بچي اواز وکړ، ابا جان السلام علیکم، ټلیفون اوچت کړه. ما دا پکې ټول نه ښه خبره ده. پوه شې په خبره باندې. خو اوس که رنګ پکې کې او که دغه پکې کې، خو به هر حال هغه په خپل ځای ده. خو زه وایم چې د دې بل علاج نه کېږي، د دې بله څه طریقه ده. موبایل خلک د ځان سره ساتي، دا د خلکو مجبوري دي. دا اوس یو وبا ده، په دې باندې به چېرته بحث وکړو. دا وبا ده، دا ډېر لوی نقصاني شی هم دی، خو بس مجبوري ده. نقصاني شی دی، موږ ته پته ده ډېر نقصاني شی دی، او بیا د سنجیدګۍ خلاف دی، د مجلس د آدابو خلاف دی. څوک د چا سره سنجیده خبره نشي کولی. تا به ورسره خبره شروع کړي نو ستا کال به راشي، که هغه سره دې خبره شروع کړي نو هغه ته به کال راشي، نو په منځ کې به خبره کټ کړي. نو انتهایی غیر سنجیده شی دی. زه هم دلته په پښتو کې غیر سنجیده شی نوم ایښودل پکار، دا غیر سنجیده دی. دا د شملو مچ دی. د شملو مچ پېژنې؟ وی پلان کې چې دا بې موقع په خبره کې راودانګي، وي څه مړه لکه د مچ په شانې دې په شملو کې راودانګل. یاره دې له په پښتو کې د شملو مچ نوم ایښوده واز د موبایل. صحیح نوم دی که نه دی؟ دا موبایل دا به سړی اوسه دا د شملو مچ دی. پوهېږې په خبره باندې؟ هسې ما مشماره درګډې ما تا به ورته خبره نه یو ټانګه. بل دا پکې غټه خبره ده، نه دی په کور کې پرېږدي، که غسل خانې ته دې ویوړو او کلاو دې کړو، په غسل خانه کې دې نه پرېږدي، که پرېږدي دي څه پوه شي په پښتو باندې. د نور خلک خو یې ډېره پروا نه ساتي، خو کله کله دا مطالعې ته دې نه پرېږدي، په مانځه کې دې نه پرېږدي، په جومات کې دې نه پرېږدي. وظهرت الاصوات فی المساجد، نه یو معنی یې دا چې په جومات کې ټنګاره شروع شو. پخوا به دا ګړۍ وي، په ګړو کې به هم سره ټنګ ټونګ او پای کې به هم پوره میوزک و، او د هغې نه به زمونږ سر دړو نو پکې لا دا شی راغی، او ځینې خلکو پکې لاګانې لګولي. یو ځل په یو ځای کې په یو اجتماع کې په مانځه ولاړ، چې په مانځه ولاړو نو یو سړی دی او سنجیده سړی دی، او که نوم مې راته واغېسته نو ستاسو کې به 90% خلک پېژني. نو پخوا نو هغه اوس په خپل لکه ته خو سنجیده سړی، تا پکې ګانه ولې لګولې ده؟ لاړ شه پېښور ته کمیس تور ماله راوړه. دا پخوا چېرته به ګانه وه، او دقه شی پکې لګولی، او ښه زبردست روان و. او هغه غریب به پکې کوشش کوو واشه بندېدم نه، کله کله شیطاني شی بیا بندېږم نه. نو دا کومه طریقه ده؟ نو یو خو پکې دا ګانې مانې لرې کوي تی، بل دا چې جومات ته راځئ نه، په دې جوماتونو کې دا بندوئ. پوه شي په خبره باندې؟ جومات ته د خپې د ایښودو سره فورا دا بند کړئ. او دویم خبره دا چې په دې جوماتونو کې یو زه وایم هغه جامر نه، جامر چې ورته وایي چې هغه دغه جام کوي، دا نشریات جام کوي، هغه به 10-15 هزار روپۍ کېږي. نو که جوماتونو والا دا لږه قرباني وکړي چې جامر ولګوي، نو به چې کله بانک کېده خلک نو بس به لګوي او بیا به یې بندوي، نو بیا به پکې دا مسله هم نه وي. جوماتونو کې به جګړې شروع شي، لویه مسله ځینې جوړه شي. نو دا شیطان شی دی، شیطان د شملو مچ دی، شیطان دی. خو بهرحال د خلکو مجبوري ده. نو مطلب مې دا و چې بیت الخلا ته د ننوتلو، نو دا داسې مصیبتي شی دی چې بیت الخلا کې به هم بند دی او جومات کې به هم بند دی. ځینې څیزونه د جومات سره تعلق ساتي نو بیت الخلا سره نه ساتي، او ځینې د بیت الخلا سره ساتي نو د جومات سره نه ساتي. دا دومره مردار شی دی چې دا په جومات کې هم د بندولو دی، په بیت الخلا کې هم د بندولو دی. څه پوه شئ په نکته؟ دا داسې عجیبه شی دی. نو به هر حال لیکلو کې خبره راغله، نو دې کې خو دننه لیکل دي، نو بندول په سویچ آف کې. که دا تاله دا طریقه او دا موقع ته میلاوي چې داسې څوک شاګرد او یا ملګری او یا به د سره داسې انتظامي چې بس بیت الخلا ته ننوځي نو بارک دی، نو بیا خو ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. خو که داسې انتظام نه وي، سفر کې بل څه بل څه، اوس ته سفر کې به لار روان نو چېرته به چا ته به حواله کړي؟
او دا ویلی دی چې الا ان یکون فی غلاف من ادم په سرمنه کې نستا پر سرمنه کې خدای نن دن ډیر آیاتونه دي کنه زموږ پر سرمنه کې دنه دا هم د لکه دا هم یو قسم له هارد ډیسک ته دماغ هم د هارد ډیسک مثال دی کوم دنه ډېرې خبرې دي خو بس مونږ ولا سویچ اف کو چې دنه سوچو بیا نه وایو کنه کوي خبره په سرمن کې دنه دی د هارد ډیسک کنه دا هم یو قسم له میموري کارت دی اصل میموري خو په مزغو کې ده نو دا خو مجبوری ده دا چې کو نشو کولای چې کیسټ دی چې باري کیدو بیا دنه فيكون كأنه في صدرك وجه بسرمن کې دې بند کړو دا داسې شي لکه ستا په سینه کې نو ستا په سینه کې هډر سدي او خو ته نشي لري کولای نو دام داسې شو خجی دا مطلب شو رواله سنن مجاهدین اخرنه خبردار چې لا باس ان تكتب القران ثم تسقيه المريض په دې باندې سباق نشتا چې ته قران ولیکي او به مریض ته سکي به مریض ته اوس کې نو پدې سکولو کې څه ګناه نشتا دمول یاس کول دمول خدا صریح حدیث نه ثابت دي اوس کول هم سلف چې دین دا غي دا طریقه وا چې د سکول یو انداز و نو هغه دا مجاهد ابن جبر نے دا روایت نقل کړی دی وعن ابي جعفر قال من وجد في قلبه قساوه سوک چې بیا مې په خپل زړه کې سخواله سوک چې په دې باندې پوښي زما زړه سخت دی زړه مې نرم نه دی پکاره زړه مې نرم وي نو دی وی چې فل یکتب نو ودی لیکي یاسین فی جام په یو جام کې دی ولیکي بزعفران او په زعفران باندې دی ولیکي زعفران خو پیژنې کنه د ایران ناراضي خلک خوريمه او لیکلم پکې ځړ وانت کی نو ثم یشربه بیا دی وسکی نو د زړه قساوت به شي هغه سختی به ختم شي دا مطلب شو دیوی تفسیر قرطبی ومن حرمته الله يقال سوره صغيره وړو کې صورت بنوي یعنی ته لکه دا سورته قل سورته اخلاص وړو کې صورت ده نو څه بنوي چې وړو کې صورت وړو کې نه معنا په لحاظ سره ډېر غټ ده وړو کواله او غټواله د الفاظ ډېروالی لګوالی ته نه وای دا مطلب ده او کبیره نوې چې ابو العالیه وی چې ان یقال سوره صغيره او کبیره وقال او دوی لمن سمعه چې چانه واوري د قالها چې کم سړی د سوي چې سوره صغيره نو دوته وی انت اصغر منها تر دې سورت نه ډېر وړو کې تا ته ځان غټ ښکاري سورت د ته وړو کې ښکاري نو هغه ته وی انت اصغر منها تر دې سورت نه ډېر ورکوټه لیکن بعض حضرات وی دے پخپل وی چې قد روى ابو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده انه قال ما من المفصل سوره صغيره ولا كبيره بعض حضرات صغيره وكبيره اطلاق کړي وی الا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه باندې خلکو ته امامتی کړي دا نو سوره صغيره او سوره کبیره پکې ویلې نو مطلب دا چې خبره په نیت شو که څوک په خپل نیت کې وجدا ورکوټه لري او دا ورکوټه د تحقیر په بنیاد باندې وای نو بیا خو کفر دی کله لا اوبالی پن په بنیاد باندې وای بے پروايي په بنیاد باندې وای نو بیا بے ادبی ده او کنه په دې خیال وای چې نه خو مطلب دا دی چې دا آیاتونه کم دي او دا غي آیاتونه زیات دي نو زما مختصر صورت وایم چې زر فارغ شم لکه مثلا کله سړی طبيعت برابرۍ نو هغه وګت صورت وای په مانځ کې کله یا نا وخت یا بل سبجی مختصر صورت وای نو کدا صغیر د مختصر په معنا باندې والی نه بیا به کوم باق نه نو بهرحال دا آداب شو او دینه بعد ان شاء الله العزیز بیا اعوذ بالله بسم الله وایو او بیا په سورۃ فاتحه باندې شروع کو وقفه وکړي